زناکار سړی دا به نکاح نه کوي مګر د زناکارې ښځې سره به کوي یا د مشرکې سره به کوي او زناکاره ښځه د هغې سره به نکاح نه کوي یا به زناکار سړی کوي یا به مشرک کوي وحرم ذلک علی المؤمنین زناکارو سره نکاح کول دا په مؤمنانو باندې حرام دی وایي بند دي په هغې باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی ویل یا رسول الله ای الذنب اعظم کومه ګناه ډېره غټه ده او ګناهونو کې کومه ګناه ډېره غټه ده نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ان تجعل لله ندا وهو خلقك چې ته د الله سره شریک جوړ کې حال دا دی چې دقه الله ته پیدا کړی بیا ورته ویل ثم ای بیا کومه ګناه غټه ده نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ان تقتل ولدك خشیة ان یطعم معك خپل بچی قتل کې په دې وجه باندې چې زما سره بیا سبا له خوراک کوي زه وس نه لرم طاقت نه لرم بیا ورته ویل بیا کومه ګناه غټه ده ورته ویل ان تزانی حلیلة جارک چې د خپل ګاونډي د ښځې سره د هغې د لور سره ته زنا وکړي دا دریم نمبر غټه ګناه نبي صلی الله علیه وسلم دې کس شمار کړه زما وروڼو معمولي خبرې نه دي دا خو د کفارو سازش دی د کفارو میشن دی چې هغوی وایي چې موږ مسلمانانو کې سیکس عام کو په مسلمانانو کې موږ زنا عامه کو فحاشي په دې کې عامه کو د دې نوجوان نسل په دې جال کې ګرفتار کو چې بیا څه کوو هغه به کولی شو خو نبی صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې کوم سړی زنا کوي د حال وګورئ لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن زناکار سړی چې زنا کوي په دغه ټیم کې دی ګنې مؤمني وایي یو روایت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه کې راغلي کله چې سړی په زنا کې مبتلا شي ایمان ته چوش شي بر په سر باندې د چترۍ په شان ته ولاړي سبحان الله یعنې په دې ټیم کې دا سړی بېایمانه دی که دله مرګ راغی دی بېایمانه مړلی دومره خطرناک جرم دی چې د دې سره ایمان هم نه ټینګېږي ایمان د حیا نوم دی الحیاء شعبة من الایمان حیا د ایمان یو شعبه ده کوم سړی کې چې ایمان موجودي سوال نه پیدا کېږي چې دی زنا وکړي او چې کله هم زنا کوي دا ایمان سره روغ نه پاتې کېږي دا ترې پورته کېږي